بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم زمونږ د نوراني قیدی سلسله تقریبا ختمه ده. اوس یو نوی کتاب مونږ شروع کوو چې هغه ضروري مسایل په هغې کې راجمع دي. دغه ضروري مسایل اکثر د زنانو سره تعلق ساتي، خو د نارینه‌و هم په هغې کې چې کوم دی زیات دخل دی، ځکه چې مسایل جوړیږي د نارینه‌و او د زنانو دواړو د میلاف نه یا د دواړو د یا رهن سهن نه. نو دې وجې نه د مسایلو دا کتاب مختصر کې مسایل دي او د هغې جوابونه دي. اول کې مسایل لږ زیات او غټ غټ دي، بیا چې کوم دی مسایل لنډ دي او جواب هم لنډ دی. او دا چې کوم دی مختلف علماء کرامو چې کوم د علماء دیوبند دي چې د هغې نومونه مونږ سره په دې کتاب باندې دا دي لیکلي دي، تاسو یې په تفصیل سره بیا چې کوم دی نو هغه وګورئ او هغه نومونه چې کوم دی تاسو ځان له پړاو کوئ. نو دا مختلف مفتیان حضرات دي چې هغوی د طرفه هغوی نه دا تپوسونه خلکو کړي دي او هغوی چې کوم دی د هغې جواب ورکړی دی. نو هغه جوابونه د دې علماو هغه چې کوم دی نو راجمع کړی شوي دي او هغه چې کوم دی د کتاب یو شکل ورکړی شوی دی چې یاره خلکو ته فایده حاصله شي. نو بسم الله الرحمن الرحیم مسایل به ذکر کو، کله به پکې اردو وایو ځکه چې د کتاب د اردو دی، او کله به چې کوم دی په پښتو کې وایو چې یاره نو زر چې کوم دی نو مونږ او ستاسو د ذهن ته راشي. نو سوال نمبر 1 خو اوږد دی، هغه مې درته ونه ویله ډېر اوږد دی، خو د دویم سوال نه به شروع کوو. وایي الله تعالی اعضا سے پاک ہے، د دې باره کې سوال شوی دی. او سوال داسې دی چې وایي که چېرې یو سړی داسې عقیده لري چې د الله تعالی خپې او لاس دي، نو د دې سړي باره کې څه حکم دی د شریعت؟ نو الجواب منه، د دې نه دا جواب ورکوي مفتی اعظم محمد شفیع صاحب. وایي داسې کس چې کوم دی دا ګمراه دی او د اهل سنت او جماعت نه خارج دی، لیکن اس کی تکفیر سے زبان کو روکا جائے تو بہتر ہے. یعنی کفر به ورته په ژبه باندې به ورته کافر نه وایو، البته بعض حضرات نے کافر بھی کہا ہے والله اعلم. نو بعضی علماء ورته کافر ویلی دی، بعضی ویلی چې نه په زبان عادي دی. مفتی اعظم پاکستان چې کوم دی دوی ورته ویلي چې یاره په زبان سره ورته کافر ویل نه دي پکار. دا یو سوالو دغه جوابو، دقسې سلسله به انشاءالله په دې کتاب کې شروع وي. بل یو سوال داسې راځي، بعضې خلک وایي الله تعالی به په جهنم کې خپل قدم کیږدي، او د دې څه مطلب دی؟ د دې خبرې څه مطلب دی؟ دا زموږ چا به اورېدلي چا به نه اورېدلي دا مسله یا دا خبره، خو بعضې پخواني کسان یا چې کوم دی نو ناپوهه کسان داسې خبرې کوي. نو د دې مطلب څه شو؟ نو سوال داسې دی چې وایي کله چې وایي جهنم شور جوړ کی نو الله تعالی به په هغې کې خپل قدم کیږدي. وایي د دې به خبرې صحیح مطلب څه دی؟ د دې خبرې مطلب دا چې کوم دی صحیح څه دی؟ نو جواب چې کوم دی د علماء ورکړی دی چې دې حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے، دا صحیح حدیث دی دا خبره، جس کے الفاظ یہ ہیں چې هغې الفاظ دا دي، یعنی ترجمه یې دا ده اور جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا پاؤ رکھ دے گا. جہنم به وایي چې حل من مزید په 26 سپاره کې آیات دی، جهنم به آواز کوي چې حل من مزید حل من مزید، آیا نور شته دی الله پاکه راولېږه، آیا نور شته دی که نه؟ بار بار به دا چې کوم دی نو دغه کوي. نو نبی علیه السلام ته حدیث مبارک راغلی دی چې جهنم به دغسې ارزو کوي، نو هغه به نه ډکېږي، چې نه ډکېږي نو الله تعالی به پکې د خپل شان مطابق
هغه خپه کېدي د خپل شان مطابق به دې کې به مونږ او تاسو خپل مازغه نه د راچو چې یاره دا خپه به څنګه وي د الله پاک او څونه به وي او څنګه به وي او څه قسمه به وي که نه په دې کې به بیا مونږ خپل دغه نه کوو د الله تعالی د شان مطابق چې کومه د هغه خپه ده هغه به پکې کېدي نو هغه جهنم به ووایي چې بس زه ډک شومه نو دا چې کوم دی نو د دې متفقون علیه دې ته وایي چې بخاری شریف او مسلم شریف کې چې کوم حدیث راشي دې ته وایي متفقون علیه نو دا چې کوم دی په هغې کې راغلی دی دا حدیث نو دا د هغې هغه ترجمه هغوی ذکر کړې ده او د سوال جواب هم هغه چې کوم دی نو شو لیکن یہ حدیث متشابہات میں سے ہے بلکہ دام حدیث متشابہ ہو گئی متشابہ جو کہ متکلم یعنی حق تعالی اور مخاطب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے یعنی دا خدا الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارکی دا درمیان کې یو بل سره خبرې وي نو هغه چې کوم دی نو الله تعالی نبی علیه السلام ته ویلي چې دا به دې کې مثال کې خپه کېدم دا به ډک شي که نه خو د نورو خلکو نه دا خبره چې کوم دی نو هغه یو پټه ساتلی شوې ده چې دا د دوی ته ښکاره نه کړی شي کنې خلک به بیا په مختلفو خبرو پراپګنډو کې چې کوم دی نو هغه ملوث شي نو په دې کې ورپسې کېدل په داسې خبرو پسې نه دي پکار دا زموږ دویمه مسله چې کوم دی نو هغه ذکر شوه دغه رنګې دا جواب چې کوم دی چا ورکړی مفتی اعظم محمد شفیع صاحب دا هغوی چې کوم دی نو دا جواب ورکړی او دا دوه مسایل دا چې کوم دی د هغوی د طرفه ذکر کړی شو انشاءالله نن دا دوه مسایل پوره دي انشاءالله سبا نه به بیا جوابونه او مسایل نور هم چې کوم دی شروع شي الله پاک دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین